عزتمن مسلمانانو د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د جمعو د بیاناتو سلسله جاری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شام د تجارتي سفر نه واپس راغی، دغه وخت کې عمر 25 کاله. د حضرت خدیجه رضی الله عنها مال یې د تجارت په سلسله کې وړو، د هغې تذکره شوې وه. څه علامات ارهاصات حضرت خدیجه رضی الله عنها په خپله مشاهده کړل او ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشنا خبرې د سفر واقعات یې د خپل غلام میسره نه بیان واورېد. حضرت خدیجه رضی الله عنها لاړه او د تره زوی ورقه ابن نوفل هغه ته د هغه زمانې د کتابونو علم حاصلو، د تورات علم زده و. په مکه مکرمه کې دغه یو سړی چې دی عالم او نور دې ځای کې جهالت او ناپوهي وه. دغه ورقه ابن نوفل د نصراني شوی او دغه زمانه کې حق دین دغه نصرانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې اگر که د هغې شریعت او د هغې دین عیسوي پوره احکام او مسائل په هغه شکل کې چې څنګه په عیسی علیه السلام نازل شوي نه پاتې، کتابونه د هغې محرفو او د عیسایانو مذهبي کتاب یعنی د هغې چې پکې احکام و هغه هم تورات. نو بهر حال د نورو په مقابله کې د سره علم و. حضرت خدیجه رضی الله عنها دته لاړه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول چې شمدید علامات او واقعات او هغه شنیده د میسره د خولې نه هغه ټول هغه ته بیان کړ. ورقه ابن نوفل د آخري پیغمبر صفات تر دې چې د هغې خلقي چې کومې نښې نښانې وې هغه په خپلو کتابونو کې لوستې وې او دا د یهودو ته پته وه. نو هغه ورته ووایي که ته څنګه وې او دا علامات رښتیا یي نو داسې ښکارېږي چې دا نبي آخر الزمان دی. دغه ورقه ابن نوفل رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې هم موجود و چې کله ورته لومړنۍ وحی راغله. بیا کتابونه لیکلي دي، بعضې حضرات وایي چې زره وفات شو او راجح قول هم دغه دی، یو قول مرجوح دی چې څه وخت پس وفات شو. دې وخت کې موجود او د لومړۍ وحی د نزول په وخت کې هم موجود. ورقه ابن نوفل چې دا ووایي نو د حضرت خدیجه رضی الله عنها دغه وخت کې کونډه وه او د هغې په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ازدواجي تعلقات قایمولو اراده پیدا شو چې او په دې زړه کې محبت د هغه د اخلاقو د وجې نه د هغه د صفات او کردار د وجې نه پیدا شو. دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رغبت ظاهر کو. دا ډېره پاکه بیبي وه، هر لحاظ سره خاندانی شرافت یې اعلی، نسب یې اعلی، اخلاق یې اعلی، مال ورسره ډېر، حسن و جمال. دغه د جاهلیت په تیرو کې د دې مخکې لقب تاسو ته بیان شوی دی چې په دې علاقه کې د مشهوره وه په طاهره باندې، خدیجه الطاهره، طاهره پاکه د ویلې کېږي.
نو دغه بیبي ډېر خلکو خواهش لرل چې دا زمونږ نکاح ته راشي، لیکن نه. او دا وکونډه د دې نه مخکې د دې خاوند وفات شوی او د تاریخ کتابونه لیکلي دي چې د دوو خاوندانو په زوجیت کې دا مخکې پاتې شوي ده. د کونډې سره نکاح کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. د کونډې سره نکاح کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. زمون په دې علاقو کې عموما اکثر داسې دي چې خاوند وفات شي، دا جنۍ پاتې شوه، ماشوم یې شته یا نشته، هغه د خاوند په کور باندې زړېږي یا مور او پلار کره لاړه شي هلته زړېږي. او د خانداني دستور د وجې نه د هغې په زړه کې هم دا اراده نه راپورته کېږي که چېرته ویم نو هغه واپس کوي او دباوی یې چې نه دا عیب دی بل خاوند نکاح ته به ځي. حالانکه د زنانه دپاره بغیر د خاوند نه پاتې کېدل ډېر ګران دي، خصوصا هغه زنانه چې کله یو ځل د چا زوجیت ته تلي نو کونډه په نکاح باندې اخیستل لا عیب نه دی. او دا د پیغور خبره د سړي دپاره نه ده چې مړه تا کونډه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا به انشاءالله رستو بیانېږي چې متعدد وي، په یو وخت کې 9 او ټولې 11، په هغې کې 2 چې کوم دی نو هغه وینځې وي او په دې ټولو کې صرف یوه جنۍ وه، نور ټولې کونډې وي. او هغه څوک ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها. نو د کونډې سره نکاح کول نه عیب نه دی. حضرت خدیجه رضی الله عنها دا پیغام واستولو او دا یې ووی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د پیغام په ذریعه جواب یې واستولو، زه ستا د اخلاقو نه، ستا د امانتدارۍ نه، ستا د صدق او رښتیا وینا نه او دغسې نور صفات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړل، ستا د مروت نه ډېره زیاته متاثره او زما زړه کېږي چې زه تا سره نکاح وکړم، نو ما خپل نفس تا ته وړاندې کړی دی او ستا خوښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله د خپلو مشرانو نه به مشورې اخیستې. ابو طالب صاحب یې ترو او د هغه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخت تېرولو، نو د هغه سره په دې سلسله کې مشوره وکړه. نو ابو طالب صاحب پې زور راوړو چې دا خو داسې زنانه ده چې خلک ورته د نکاح پیغام راستي، تا ته هغې خپله راستولی دی، فوراً یې قبوله کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې کتابونه لیکلي دي چې زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم قوت او طاقت ورکړی شوی. نو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي كنا نتحدث انه اعطي قوة 40 وفي روایت من رجال اهل الجنة. ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتیوں کی طاقت دی گئی تھی فی البطش والجماع، پکڑنے میں اور جماع میں. سلویخت جنتیانو قوت و طاقت ورکړی شوی او د یو جنتی په باره کې راځي چې هغه ته به د 100 ښځو ساتلو طاقت ورکولی کېږي یو جنتي. نو په دې لحاظ سره چې سړی حساب وکړي 40 ته په 100 کې ضرب ورکړي نو څومره شوي 4000. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره قوت هغوی تر اوسه پورې په خپله د خپلو مشرانو نه د خپل تره نه د نکاح درخواست نه وکړی چې ما ته واده وکړي او دا یې نو ویلي. تره بیا مجبور کو چې کله یې ورته دا حالات بیان کړل چې دې زنانه ما ته خبره راستولی دی چې دې ته غاړه کېږده. هغه درخواست د حضرت خدیجه رضی الله عنها دی قبول کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترونه ورسره روان شول، یو ابو طالب او یو حمزه رضی الله عنه چې بیا وروسته حضرت حمزه صاحب مسلمان شوی دی او په احد کې شهید شوی. دا دواړه ورسره لاړل. دا حضرت خدیجه رضی الله عنها د پلار نوم خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي
ابن کلاب ابن مرہ او قصی کې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان سره د دې خاندان یو ځای کېږي. نو د دې پلار بعضې وایي چې په دغه موقع باندې نو وفات شوی عمرو ابن اسد د دې ترو هغه موجود بعضې وایي چې پلار یې په هر حال د دې د طرف نه مشران او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه مشران کېناستل. ابو طالب صاحب خطبه ووی او په خطبه کې دا ذکر وکړو چې زما د دې ورانه ونه ځوانان په دې ټوله مکه کې به بل یو داسې دي د ده اخلاق د ده امانتداري د ده حیا د ده مروت ټول تعریفونه په هغه خطبه کې ذکر کړل. او بیا دا ووی چې البته یو خبره ده چې دی د مال په لحاظ سره فقیر دی، مال ورسره نشته. خو ابو طالب په دې خطبه کې دا ذکر وکړو چې مال داسې شی دی چې هغه د لاس خیرې دی، نن وي او سبا نه، دا ځایېدونکی شی دی. دا د جاهلیت زمانه ده. لیکن تاسو وګورئ چې کوم کمالاتو سره د انسان ترقي کېږي او انسان اوچتېږي هغه یې ذکر کړل، او چې کوم کمال داسې دی لکه کثرت د مال نو د هغې په باره کې حقیقت په خپله ذکر کړو، چا باندې انکار نه کړو. هغه یې دا منل مال داسې شی دی چې دا د صفت شی نه دی او د چا د عظمت نښه نه ده چې یو سړی ووایي چې فلانکي سره مال ډېر دی. نن سبا مسلمانانو معاشره کې صفاتو ته څوک نه ګوري، مال ته ګوري. اکثریت په دې کې مبتلا دي، تقریبا ټول کې الله ماشاءالله هلک نوکري شته او که نه، د رنګ نه تور دی پروا یې نشته، د ونې نه ټیټ دی پروا یې نشته، حسن جمال قد و کاټ دی ته هم نه ګوري، څوک مال ته ګوري. تنخواه یې څومره ده او تر هغې پورې نکاح نه کوي او مور پلار هم ورته رشته نه ګوري تر څو پورې چې وایي په خپله خپو نه دی ولاړ. او ابو طالب صاحب د نکاح په دوران کې وایي چې زما دا وراره د ده ثاني نظیر په دې ټوله مکه کې نشته. البته دومره خبره ده چې د سره مال نشته، فقیر دی، خو مال داسې شی دی چې هغه زایله کېدونکی شی دی، هغه د لاس خیرې دی، نن وي او سبا نه. دا نکاح د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره وشو. په دې کې مهر چې مقرر شو نو 40 اوښان مهر نه 20 اوښان پکې مهر مقرر شو. او دا بعضې خلک لږ مهر مقرر کړي، تاسو اندازه ولګوئ د یو قیمت څومره دی. نو مهر ډېر لږ مقررول دا هم هسې ټټوبي دي، تمسخر دی. چا نه یې اورېدلي دي څوک 50 روپۍ مهر مقرر کړي، څوک 200 روپۍ، څوک 400 روپۍ. دا مهر نه دی، دا خو هسې مسخري دي، لوبې دي. زنانه د یو کور نه بل کور ته ځي او دغه وخت کې چې کوم دی نو د دې د ملک بوزې بدل مقرر شوی دی په نکاح کې مهر. دا دومره معمولي شی دی چې یو زنانه هغه مور او پلار نه شوکېږي، داسې کور ته ځي چې ناشنا کور دی، کېدای شي د هغې کور زنانه هم دې جینۍ چېرته نه لیدلي، ناشنا خلک دی، دغه رشته یې ورسره جوړه شوه، د بل کور ته ځي. نو دغه وخت کې د هغې د زړه ساتلو دپاره الله جل جلاله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو کې مهر مقرر شوی. نو مهر دومره کې خل پکاري چې هغه د خانداني. زه یو ځای ته لاړم، نکاح مې تړله دوه وروڼو، یو کلی ورونو کې. نو ما ورته وویل مهر څومره دی؟ نو ما ته وویل چې څومره ستا خوښې؟ نو مې زما خوښې ته خو باله تاسو کتی چې ما دا مهر اخیستی، زه خو یې نه علم، دا خو جینۍ ته ورکوي، تاسو خپله کې څه صلاح کړې ده؟ بیا وایي چې شریعت څه وایي؟ ما شریعت د دې حد نه دی مقرر کړی چې دومره به کېدې دومره نه، د دې حد هم نشته. نو بیا ما ورته ویل څومره کېدم؟ نو وایي چې 500 روپۍ. نو ما ورته ویل 500 روپۍ خو چې نن سبا داسې مالداره کورنۍ وي او اکثر خلک داسې دي چې د اختر په موقع ته وړوکي ماشوم ته ورکړې، د 2 کالو د 9 کالو ماشوم وي 500 روپۍ دې ورکړې، نو هغې لرې وغورځوي، د پیسو والا کورنۍ ده، ویله دا پیسې دې راکړي. هغه ماشوم دا د اختر په ورځ باندې دا پیسې تا نه قبلوي، نه اخلي. ته یو زنانه دپاره مې اول خو دې داسې وې او 500 روپۍ مهر مقرر. بیا ما ته وایي چې څومره؟ بیا وایي 1000 روپۍ. نو ما ورته نه دام لګېږي، زه حیران شم. او د جنۍ طرف ته چې کوم مشر نو هغه غریب کش نه کولو، ځکه چې هغه بعضې ځای کې زمونږ په دې ځای کې حیا ده، نو هغه مطالبه نه کوي. نو بهرحال یو طرف ته د مهر دا حالت دی.
بل طرف ته د مہر دا حالت دی چې د شهرت دپاره او د ریا نمود دپاره مہر دومره مقرر کړي چې هغه بیا ورکولی نشي او نه یې په زړه کې وي چې دا به ورکو بلکې چې نوم زمونږ وشي فیصله کړي دومره مہر 20 تولې 25 تولې 30 تولې حالانکې د هغه سړي د 3 تولو جوړولو وس طاقت نه دا به باندې کېږي دا ریا او نمود دا خطرناک شی او دا هم ټوکې دي مسخرې دي نو بهر حال چې کله نما چې نکاح کېده نو والد صاحب سره زه روان شم نکاح دپاره یې بوتلم نو ما ورته ویل چې مهر تاسو څومره مقرر کړی ما طالب هم هغه ټیم کې ما ته وایي چې بچی 40,000 روپۍ نو ما والد صاحب ته وویل چې څنګه ما ورته ویل چې دا خو نه ستاسو دومره وس شته دی او نه ما سره پیسې شته زه خو طالب او فقیر سړی یم دا به څوک ورکوي ما ته وایي بچی ما ته فلانکي ملا صاحب ویلي دي چې دا مهرونه څوک ورکوي خو مقرر یې کوي بیا به وروسته کتلی شي دا مهرونه چا ورکړي دي ملا صاحب ورته ویلي بیا هغه راته وایي چې دا مهر چا ورکړی دی خو دا بیان کوي هغه ساعت او بیا وروسته دا څوک ورکوي نه ما هغه ساعت په زړه کې وخوړه د نکاح نه مخکې مې انشاءالله دا مهر به زه ورکوم او الحمدلله ما مهر مخکې ورکړی دی د مهر نه مې څومره سیوا ورکړي چې کله حج ته تللم ما ورته دا د مهر دی او دا دومره باندې سیوا شو نو حج ته به باندې لاړم نو دا ټوکې نه دي دې نه دا معلومه شو چې د جاهلیت په زمانه کې هم د نکاح دغه طریقه و چې کومه درسته نکاح وه لکه څنګه چې نن سبا ده د دې نه علاوه د نکاح په شکل باندې د زنا صورتونه عام مختلفې طریقې خو په اشرافو کې او په هغه خاندانونو کې چې کوم اعلی خانداني خلک په هغوی کې د نکاح دا طریقه راځي ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي د یو حدیث کې چې د جاهلیت په زمانه کې زنا خو زنا وه او د نکاح په نوم باندې به مختلفې زناګانې کېدې د هغې مختلف قسمونه او بیا فرمایي چې یو قسم د نکاح کولو دا وه چې کومه باقي پاتې شوه الله جل جلاله هغه قسم باقي پاتې دې نه معلومه شوه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې د خاندان چې څومره نکاحګانې دي هغه په دې جایز طریقې سره شوي دي چې کومه د نکاح طریقه ده په هغې کې ګواهان ناستو په هغې کې مهر مقرر و په هغې کې خطبه ویله شوي وه په هغې کې به هغې د الله جل جلاله نوم اخیستی بهر حال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح حضرت خدیجه رضی الله عنها سره وشو د دې بیبي تذکره به انشاءالله وروسته د ازواج مطهراتو په ذکر کې راځي خو دا بیبي د پیغمبر علیه السلام داسې وه د نکاح په وخت کې د دې عمر 40 کاله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله دا ځینه 15 کاله مشره وه په عمر کې د نه دا معلومه شوه چې عمر کې مشري کشري د ښځې د خاوند دا عیب نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ښځې دومره وې چې ابو جهل غوندې سړی او د ابو لهب غوندې سړی او د مکې غټ غټ سرداران هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ته راځي او ورته وایي چې صاحب دی چې په کومه یو جنۍ باندې ګوته کېدي نو موږ دته ورکړو د مکې د اعلی خاندان چې کومه حسینه جنۍ د ده خوښوي او یو نه چې څومره یې خوښي هغه موږ دته ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن و جمال د هغوی کمال او صفات د هغوی اخلاق او کردار هغه هر لحاظ سره پوره هغه ته خو هر څوک ورکولو ته تیار لیکن سره د دې دا قبوله کړي د دې نه معلومه شو چې د عمر دا اونچ نیچ دا هم څه خبره نه ده نو بهرحال چې نکاح وشوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې دومره قوت او طاقت دی یوې بیبي سره بیا تر اخره پورې وخت تېر کړی چې څو پورې دا ژوندۍ وه او چې کله دا وفات شوه بیا نورې نکاحګانې کړي او دې سره دې نه اولاد هم ټول د دې نه شوی دی صرف یو بچی هغه یې د بلې نه شوی نور ټول اولاد یې د دې نه شوی دا حضرت خدیجه رضی الله عنها چې کوم اولاد شوی دی دا څیزونه یاد ساتئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټول اولاد چې وو نو 4 زامنو او 4 لوڼه وې 4 زامن او 4 لوڼه یو زوی نوم یې دی طاهر د بل نوم دی طیب د بل نوم دی قاسم د بل نوم دی ابراهیم دا بچي طاهر طیب قاسم ابراهیم
او سلوری لونه دي زینب او رقیہ ام کلثوم فاطمه رضی الله عنهن دا سلوری لونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد دا ټول په وړوکوالي کې وفات شي په دې کې دا درې بچي دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها طیب طاهر او قاسم په عربو کې د کنیت رواج کنیت به دې ته وي چې د یو سړي نوم به کې خو نه داغه د زوی نوم ته به نسبت وکړو یا به داغه د پلار نوم ته نسبت وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت هغه زمانه کې مشهور ابو القاسم چې کوم بچی نوم یې قاسم و داغه په نوم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کنیت او د ابو القاسم معنا دا د قاسم پلار یهود چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم را بلنو نوم یې وته غشتو نو بیا به وی چې یا ابو القاسم په دې کنیت سره به را بلل یهود وو د نوم نه غشت مشرکین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم را بلل نو بیا به وته نوم غشتو یا محمد صلی الله علیه وسلم مسلمانانو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خطاب کولو خبرې کولو نو بیا به وی چې یا رسول الله او یا نبی الله اے دا الله رسوله اے دا الله پیغمبر نوم یې نه غشت نوم غشتل دا بې ادبي وه اوس هم نوم غشتل بې ادبي ده په معاشره کې زوی پلار ته نوم راخلي کشر مشر ته نوم راخلي نو مشرکینو به صرف نوم غشت او یهودو به ابوالقاسم کنیت سره راغل بهرحال دا درې بچي نارینه اولاد دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه دي یو بچی ابراهیم چې هغه بیا وروستو هغه مدینه منوره کې هغه د حضرت ماریا رضی الله عنها نه چې دا د مصر بادشاہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وینځوا په هدیه کې ورکړی و ماریا قبطیه قبط په مصر کې یو قوم دی دا د هغه قوم و او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورم بچی ابراهیم دا د ماریا قبطیه نه دی رضی الله عنها او دا ابراهیم هغه بچی دی چې کله دی وفات شو نو په دغه ورځ باندې نور تندر نیولی نو د جاهلیت په زمانه کې یو غلطه عقیده و نظریه وه او دا اوس هم غلطه ده تر قیامته پورې غلطه ده چې کله نور تندر ونیو نو د خلکو په زړه کې دا راغله چې دا د پیغمبر علیه السلام دا بچی وفات شو نو د دې وجې نه نور تندر نیولی او د جاهلیت په زمانه کې دغه عقیده وه یولد عظیم او یموت عظیم یا یو غټ سړی پیدا شوی دی نو ځکه نور تندر نیولی دی او یا یو غټ سړی وفات شوی دی نو ځکه نور تندر نیولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته نور او سپوږمۍ دا د الله جل جلاله دوه نښې دي د قدرت د دوی رڼا هم د الله پاک د قدرت نښه او د دوی تندر نیول هم د الله جل شانه نښه د دوی رڼا د الله جل شانه د قدرت باهره نښه ده چې دومره لوی عظیم بلف یې راته په اسمان لګولی دی چې ټوله دنیا کې په یو رڼا ورکوي او چې په کوټه کې دننه او په حال کې بلف نه بلې نو هم رڼا راځي صرف یو بلف په اسمان لګېدل دا د الله جل شانه د قدرت عظیمه نښه ده او دا تحقیق نن سبا دا دی چې د ځمکې نه په څو چنده دا غټ او دا بلیږي رڼا راکړي دا څومره لویه نښه ده ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله بیا د دې تندر نیول یعنې د دې رڼا ختمېدل دا هم د الله د نښه ده او دا د څه نښه ده هغه دومره لوی او غالب او عزیز او زورور خدای دی چې هغه د دې نور دا رڼا دا محوه کولی شي او په ورځ د قیامت به داسې کېږي تا ته دا یادوي چې ته سوچ وکړه مسلمانه په تا باندې قیامت را روان دی ای انسانه غور وکړه دا نور تندر ونیو رڼا یې ختمه شوه داسې ورځ به راشي چې دا نور به بالکل ختم شي اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت چې کله نور تندر ونیسي دا حالات را روان نو دا د خدای نښه ده په دغه ورځ باندې دا خبرې یادول پکار دي چې قیامت را روان دی نور به ختمېږي د هغه وخت لپاره مونږ تاسیس کول پکار دی آیا ما څه عمل ذخیره کړی دی او که نه او نن سبا د هغې په ځای کې نوي نوي خبرې شروع شي مخکې به د جاهلیت زمانه کې دا کېدې اوس نورې نورې یہ کیا ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو حساب کتاب ہے اور جب
सूरज और ज़मीन के दरमियान में चाँद हायल हो जाए तो फिर वो चाँद का साया सूरज के ऊपर पड़ता है तो सूरज की रोशनी हमें नहीं आती, तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। दा چې دا کوم پوهې ډېر ځان ذات هوښیار وای نو هغه فوراً ستا خبره رد کړي. نو زه دا تپوس کو غواړم چې دا ځمکه د ځمکې او د نور په منځ کې د سپوږمۍ حایله څنګه شوه، خو دا خدای کړي نور کله نه کېده او نن وشوه دومره زمانه، بس دا خو د روزانه معمول نه دی او الله جل شانه دا نور د رڼا لپاره کړی. دې پسې شاته به اسباب وي، هر څه چې وي چاته معلوم چاته نه معلوم، خو کوي خو خدای او الله جل جلاله نور کارونه کوي کوي، نو دا د الله جل شانه نښه ده. دې نه چې عبرت وانه لري دغسې پې تېر شي نو دا کس غافل دی، دا زړه غافل دی، دا سړی لاهي دی، په لهو العب کې مبتلا دی، په غفلت کې مبتلا دی. دی د الله جل شانه په کائناتو کې غور او فکر نه کوي. او قرآن کریم زی په زی دا ترغیب ورکوي، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو عبث پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار. دا غور و فکر دې خو قرآن کریم دعوت ورکوي. الله جل جلاله چرته امر، چرته ترغیب، چرته یو شان، چرته بل شان. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دپاره خو هره ځای ګواهي ورکوي د الله شان وجود او وحدانیت باندې. د ونې هر یو پاڼه ګواهي ورکوي. دا د ونې پاڼې د خزان د مني په موسم کې غورځېږي، اوس ولې وغورځېد؟ او هر یو پاڼه قرآن کریم کې ما من ورق، کومه یو پاڼه چې هغه ونې نه وږېږي نو د الله جل شانه په علم کې ده، د الله جل شانه په علم کې ده. د الله جل شانه قدرت هم په دې کې استعمالېږي، د الله جل شانه په علم کې هم ده. او الله جل شانه د دې نه مخکې خبرو دغه وخت کې هم خبره ده، او په کوم ځای به غورځېږي او د کوم ځای نه به شوکېږي او کوي هم الله جل جلاله په خپله اراده باندې دا نه غورځېږي. نو الله جل جلاله دا نښي د دا بچی ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه نه دی، او دا درې زامن یې د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه او څلور لوڼه مبارکې وي. دا درې واړه بچي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې وفات شوي. په ماشوموالي کې دا م یاد ساتئ، دا په ماشوموالي کې وفات شوي. ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم بچی دغه وخت کې الله جل شانه پیغمبري ورکړې وه چې پیدا شوی او هغه هم په وړوکوالي کې وفات شوی، شپږو میاشتو یا د اتو میاشتو. او څلور لوڼه حضرت زینب رضی الله عنها، حضرت رقیہ رضی الله عنها، ام کلثوم رضی الله عنها، حضرت فاطمه رضی الله عنها. دا لوی شوي دي او دی ښځویم په دغه د نکاحګانو ودرم شوي. او دا څلور واړه دی د نبوت او رسالت په زمانه کې وی ایمان راوړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړی. حضرت زینب رضی الله عنها په ابوالعاص بن الربیع باندې واده و. اول خاوند د زمانه جاهلیت کفر و شرک مبتلا و، وروسته مسلمان شوی او نکاح هم د جاهلیت په زمانه کې شوی. خو ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې د هغې نکاحګانې بستې کېدې. حضرت رقیہ رضی الله عنها د حضرت عثمان بن عفان امیر المؤمنین خلیفه ثالث ذوالنورین په نکاح کې وه اول. او چې کله دا وفات شوه د بدر په موقع نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بله لور بي ام کلثوم رضی الله عنها هغه د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه نکاح ته راغله. چونکې دا سلسله شروع کېدو نه مخکې ما ویلو چې وخت په وخت خبرې ضروري وي، هغه به د موقع مناسب مونږ کوو. نو دا عرض کوم چې په یو نکاح کې دوه خویندې جمع کول دا حرام دي. په یو نکاح کې دوه خویندې جمع کول دا حرام دي. ذکر کړي محرماتو په باب کې. لیکن کله د سړي خپله ښځه وفات شوه د هغې خور اوس دې په نکاح اخیستی شي او دې ته زمونږ په د اور کې خین وایي، خینې سره کار کولی شي. خو چلی نکاح کې دا ډومبۍ خور وه نو دغه وخت کې دا خینې د ده دپاره یاد ساتئ پردی ده. د خینې سره سفر دا جایز نه وي، حرام دي. نن سبا عموما د جینۍ اختیار اکثر د هغې د خور خاوند ته ورکولی کېږي د نکاح په موقع. ته به وایې دا نیکه دی، نه پلار مخکې کېږي، نه نیکه مخکې کېږي، نه بل څوک مخکې کېږي، بلکې د ده هر ته ورکو دی ځي تپوس ته اجازت هم دی راخلي. حالانکې دا خو د هغې دپاره پردی دی. د خور خاوند خاوند د دې څه نه کېږي. د تره زوی، د ماما زوی، د ترور زوی دا پردي دي.
کم از کم دا اختیارات چې کوم د حیا او د پردې وي ولکو نه پته نن سبا په ملک چې خور ورکړي وي کور تر نه کی او کور کس کوم نه بهر وشړي ضرور سلام نشته تاسو نشته د باندې په نه نشي ټول د ټول اختیار ورسره زموږ پښتنو کې دا مال بیل بهر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حضرت رقیہ ام کلثوم پر سے حضرت عثمان ابن عفان نورین باندې دی او رقیہ رضی الله عنها مارش دی وینا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دی وینا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه بدر ته دی بدر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمان چې دي سار رقیہ بیمار او دا غي خیال هغه کو دالي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگ دوران کې دا وفات شو بعد علينا پس ام کلثوم رضی الله بلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان بن عفان رضی الله عنه ترک او بیا اقام د عثمان بن عفان رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارک کې وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما بلل نماز باندې ورکړي ولی حضرت عثمان رضی الله عنه کی صفت اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغایا او حیا او د حیا د حیادارو چې چرته په پړې کې ملل ځان به عورت پټ سات لکه سړی اوس خانه کې وي کونډي ولګي هر طرف نه بند سو کې ویني نه نو دې بربنه مړې کپڑے وباسي عثمان بن عفان رضی الله عنه بداسه ځکه هم پټ نه واشد حیاء عثمان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خاص خلوت خانه کې پکور کې بکله کله داسې سړی چې څنګه بروتي آزاد ډډې والی دا پنسي پورته شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ازار مبارک بکله داسې پورته پندای به ښکارې دی نو حضرت عثمان ابن عفان ټول مرګري بو سفرات له ابو بکر صدیق سے براله دغه سے پروت عمر سے براله دغه سے پروت چې حضرت عثمان براله د پندای به پټي او ځان به سم به دا فرمایل چې د دې سړي د حیا د وجه نه داسې کو دینه معلومه شو چې کوم سړی کې یو نیک خوې خصلت موجود وي کردار اخلاق دا غي حوصله افزایی کول پکار دي دا غشاټه کول پکار دي نه دا چې تاسو پورې استهزاء او تمسخر کوي نن سبا عجیب او خراب که یو نوجوان د نفل کوي پاسای نو نور نوجوانان ظلمي امزوري وسره خان دي او کده مثلا صلات او تسبیح مستودره دو نو مشران او کشران دا پیغور او کوي زمون په علاقې کې داشته په دې کلو چې وای کار ته نه کیږي نه جمعات کې ډیرا چولې د جمعات نیول نو دا مسخره استهزاء د آیات ساتي دا سيزونه د اسلام د ایمان د سلب کېدو سبب جوړي دې سره سړی نه ایمان سلب کې دین پورې ټټوبې کول ولو کانا نفلا اگر که یو عمل نفل وي هغه پورې استهزاء چې دین اسلام کې شته ثابت ته دا سړی نه ایمان سلب کوي فرض دی نه فرض پورې خو خود دا نفل مسواک پورې استهزاء او تمسخر کول ګيري پورې استهزاء او تمسخر کول په علم پورې ټټوبې او خندا کول خلاص باندې نوړې پړو پورې استهزاء او تمسخر کول دا د ایمان د سلب کېدو خطر ده امام ابي يوسف رحمه الله د امام اعظم سے مشر شاګرد قاضي دغه وخت کې قاضي او قضات چیف جسټس چې وته نن سبا وایي دی نیوی جوړ یو سړی په مجلس کې ناستو امام ابي يوسف رحمه الله حدیث بیان کو کان النبي صلی الله علیه وسلم يحب الضباء حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه راوي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدو خو کدو به خو دا کدو یاد ساتي دا د زړه د پاره ډیر زیات مفید دی زړه د پاره ډیر مفید چې څومره اعضاء رئیسي د انسان په بدن کې غیر لپاره ډیر مفید دي که هدا هیڅ شمني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فخر نو حضرت انس رضی الله عنه دا غینه پس زمان وخت نو چې کله دا حدیث امام ابي يوسف سے په مجلس کې بیان شونه یو سړی وایي چې انا لا احبه دومره جمله صرفو انا لا احبه زمان نه خو استهزاء نه کړی خندا ور پورې نه کړی حدیث کې دا غي مقابله کې خپل قول بیان کو چې زمان نه خو امام ابي يوسف رحم الله فورا د مجلس نه پاسې دو دن لاړو قاضي هغه زمانہ کې تور وسره او دغه وسله وغټه تور رويستا او د دې سړي په سره داسې اوچته کا او ته فرمایي چې جدد ایمان دا ویلا قتلتک خپل ایمان تازه کړي قتلون حدیث په مقابله کې تا خپل ذات خبرو کې چې داسې نه کو دا هو تعارض
علما لیکي چې دا معارضه سوریه وه، دا حقیقتا تقابل نو د حدیث، او تقابل حقیقتا شي بیا د استهزاء په تقابل حقیقي د پاسه یو درجه ده، هغې د پاسه خندا او ټټوبې کو نو کدو خوړل لا خو یو د امور عادیه نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. امور دوه قسمه دي، یو شرعیه یو عادیه. شرعیه هغه چې د هغې تعلق د شریعت سره دی، ته 2 رکعت نفل کې د امر شرعي دی، تحیت الوضو کې د امر شرعي دی، مسواک کې د امر شرعي دی، په ښي لاس باندې روټۍ خوري دا امر شرعي دی، ځکه چې په ګس لاس خوړل حرام دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمایي. او کدو خوړل او نه خوړل دا امر شرعي نه دی، امر طبيعي دی. په امر طبيعي کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي یو عمل بیانېږي او یو سړی وایي چې نه، نو علماء په دې باندې داسې نیول کړي. نو عرض مې دا کولو چې حضرت عثمان رضی الله عنه کې حیا د دې حیا حوصله افزایي وکړه. ستا بچی ستا د محلې کس ستا عزیز او رشتہ دار کې یو ښه کار وي تا کې نشته، نو ورته وایه چې دغسې کو، د هغه حوصله افزایي کو، د هغه د ښه عمل هغه ته داد ورکو، ملا ورته ټپو چې کوم غلط کار ستا په کشر کې وي، زوی دی دی، رور دی دی، عزیز دی دی، رشتہ دار دی دی، په هغه باندې نکیر کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماشومانو کار هغې نه منې کول. یو ځل په دسترخوان باندې ناست او حضرت سلمہ رضی الله عنه چې دا د پیغمبر علیه السلام پرکټې دی، پرکټې مونږ هغې ته وایو چې د ده مور بیبي ام سلمہ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله، نو دا بچی وړوکی و، نو دی هم ورسره راغله کور، هغه یې کونډه کړې وه، څنګه تاسو ته ما مخکې ذکر وکړو. نو حالانکې د ده پلار بل و، هغه وفات شوی و. نو چې کله دی رالو نو پیغمبر علیه السلام به په دې پردي بچي دومره شفقت کولو چې دی به یې ځان سره جوخ کېنولو، او چې روټۍ به یې خوړه مبارک، بیا به یې ځان سره جوخ کېنولو. نو یو ځل دی کېناستو نو په ګس لاس باندې روټۍ خوړه او بل طرف ته په پلیټ کې خوړه بلې ځای ته. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کل بیمینک سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک، د الله نوم واخله په ښي لاس باندې خوره او خپلې مخې ته خوره، د الله نوم واخله په ښي لاس خوره خپلې مخې ته خوره. نو دا حضرت سلمہ رضی الله عنه دغه حدیث بیا یاد کړو، دغه په بچپن کې د خپل اولاد داسې تربیت چې هغه ته ته ښې نه کې، دا داسې کو بچی، داسې کو داسې کو، دا دغه تعلیم دی دیني او مذهبي. نن سبا څه عجیبه کیر شروع دی چې هلک بالغ شي ام ورته پلار په غلطو خبرو نکیر نه کوي، جنۍ بلوغ ته ورسېږي ام مور حوصله افزایي نه کوي، د مس طریقې ورته نه ښیي. داسې ډېرې مسلې علماو سره او مفتیانو سره راځي، زه په خپله ترې نه آګاه او خبر یم چې جینکو لیکلي دي چې په ما باندې یو کال د 2 کالو د 3 کالو روژې رانه پاتې دي. ولې مور به راته وی، پلار به راته وی چې بچی ته وړی روژې مه نیسه، حالانکې ما ته پته وه چې زه بالغه شوي په ما باندې روژې فرض شوي، اوس څه وکړم؟ دا دومره جهالت زور دی. دا پلار کمقل جولاک دی وایي چې دې لور باندې ترس کوي چې دا به نهره تېروي، حالانکې دې ته پته نشته دی ده ته چې دا چې کله بالغه ده نو چې یو روژه دې قضا کړه نو څومره لویه ګناه ده، او دی په جهنم کې 100 کالو دپاره واچوله دا لور، دا دومره کمقل دی. نو دې نه یې منې کوي او هغه سوچ یې نه کوي چې آخرت کې به د دې څه کړي. هغه په خپله وایي چې ما به نیوه خو زه به مور او پلار منې کولم. نو د بچپن نه ماشومانو ته ترغیب ورکول پکار دي، د بچپن د خدمت ترغیب ورکو، د ښو کارونو ترغیب ورکو، د عباداتو ترغیب ورکو. بهرحال حضرت عثمان رضی الله عنه کې حیا وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هر چا د نیک عمل د ښې خبرې د هغې به تصویب، تایید، تاکید کولو او د هغه ته به ملا ټکول، حوصله افزایي یې کولو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا 2 لوڼه د ده په نکاح کې پرله پسې راغلي وي. 3 واړه لوڼه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حیات کې وفات شوي دي. صرف یو حضرت فاطمه رضی الله عنها چې دا په حضرت علی کرم الله وجهه باندې واده وه، او حسن رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه چې دا محبوب وسیلې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د دې نه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې ژوندی وه،
او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا د تشریف وړونه شپږ میاشتې پس دا وفات شوی نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد تذکره وه چې په دې کې دا ټول دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه دي او سوا د یو نه چې ابراهیم بچی هغه د حضرت ماریه قبطیه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې سره نکاح وکړه نو 25 کاله عمر او 25 کاله دی بیبي سره تیر کړی دی بیا 25 کاله 500 کال عمر ته ورسېدو بل نکاح بیا نه ده څومره نکاحګانې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورې دي دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها د هغې د نکاح نه د هغې د وفات نه پس کړي دي چې کله هغه د دنیا نه لاړ او دا به بیا یادوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د 35 کاله شو 35 سال عمر شو نو دغه وخت کې قریشو نبوت ورته لا نه دی میلاو شوی د خانه کعبې د جوړولو اراده وکړه چې خانه کعبه جوړه خانه کعبه دغه وخت کې آباده وه خو عمارت ډېر کمزوری و او خانه کعبه ړومبی حضرت آدم علیه السلام آباده کړې ده یو قول دام دی چې د آدم علیه السلام نه مخکې فرښتو آباده کړه آدم علیه السلام آباده کړه بیا طوفان نوح کې دې باندې شګې راواوړې دې ختمه شوه بیا حضرت ابراهیم علیه السلام آباده کړه بیا د ابراهیم علیه السلام نه پس په دې کې ترامیم راغلي دي او په درېیم ځل باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې قریشو آباده کړه او په څلورم ځل باندې بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه آباده کړي ده دا هغه آبادۍ زه یادوم چې ټوله ورانه شوي ده او ټوله آباده شوي قریشو دغه وخت کې د خانه کعبې د تعمیر د دې اراده وکړه د هغې دوه وجوهات یو وجه دا وه چې تاسو نن سبا خو چې څوک حج عمرې ته لاړ شي نو دته پته نه لګېږي دومره تعمیرات او بلډینګان دي ګیر چاپېر چې فرق نشي کولی لږ وخت مخکې چې ته به ته لاړې نو تا چې به کتل نو خانه کعبه د غرونو په منځ کې اوس هم چې غور وکړې نو دغسې ده د غرونو په منځ کې ده یو طرف ته نه جبل ابي قبیس دی هغې سره اخوا جبل خندمه دی درېیم طرف ته شام طرف ته جبل قیقعان دی او مغرب طرف ته جبل عمر دی دا ټول غرونو ګیر چاپېر ته نه یو حصار تاو دی په منځ کې خانه کعبه ده په میدان کې په غرونو چې به باران وشو نو ټولې اوبه به راتلې په خانه کعبه به ورتلې او خانه کعبې تعمیر څنګه و غیر مسقف چت پې نو دیوالونه د کاڼې د پاسه ایښه د کاڼو ردې د ابراهیم علیه السلام د وخت تعمیر او څومره اوچته وه د قد د آدم نه لږه اوچته وه د بني آدم د قد نه لږه اوچته دروازې وې او چت پې باندې نو باران چې به وشو نو اوبه به په دې باندې ورتلې د غرونو د دې نه به بیا ووتې نو مسفله ښکته علاقه ده په هغې به هغه ووتې خو دا به ټوله د اوبو نه ډکه شو نو یو ځل ډېر باران شوی و نو دا خانه کعبه کې اوبه ولاړې وې نو د دې عمارت یې ډېر کمزوری کړو دویمه وجه یو وجه دا وه د خانه کعبې د جوړولو دویمه وجه دا وه چې خانه کعبه کې دننه د ابراهیم علیه السلام د زمانې راسي یو کویې و هغه کویې دې دپاره چې خانه کعبې ته څوک هدایا او تحایف راړي نو بیا به یې په هغې کې غورځول سره زر به چا راړل نو هغې کې به یې غورځول سپین زر به چا راړل نو هغې کې به یې غورځول اوس هم خانه کعبې ته د هدایا او د تحایف راړو سلسله شته او چې څوک راړي نو خانه کعبه کې دننه اوس د کوی انتظام نشته فرش دی ټول سنگ مرمر لګېدلي دي خو هغې کې 3 ستنې دي خانه کعبه کې اوس دننه دا ستنې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې راسې لګېدلي دي او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه شهادت په 73 هجری کې شوی دی 73 اوس چلیږي 1439 او د هغې شهادت کله شوی دی 73 هجری کې نو 73 د 1439 نه لرې کا چې کوم پاتې شول نو دا دومره کلونه وشول دا ستنه قیمتي لرګی دی 3 ستنې عبدالله ابن زبیر په هغې کې لګولې دي نو هغې ستنو سره یې پړې تړلی دی هغه یو ستنې نه والا تر بلې پورې رسولی دی
د دې درې وړستنو ترمنځ هغې پړو سره هغه هدایا ځوړندې وي هر څه شکل کې چې وي د سپینو زرو د سرو زرو چې څوک راوړي نو هغه وړاندې وي نو هغه زمانه کې به په کوهي کې وي نو په مکه کې یو سړی غل هغه خانه کعبې ته دننه شوی دی نو د کوهي نه دا خزانه ټوله وړي د غلا یې کړو چې خلکو قتل نه داسې حالانکه هر چا به دې نه ډډه کوله څوک به نږدې کېدل نه او کافر او د کفر و شرک او د تیرو د جاهلیت زمانه وه خو د خانه کعبې احترام او د هغې تقدس د خلکو په زړونو کې دومره ناست و چې خانه کعبې ته بېسې نه وي لکه نن سبا زمونږ د مسلمانان غلا کوي نو چې غلا وکړي د رمضان په میاشت کې د مسلمان نه او ورته وایي ګوره خیال کو روژه ماتي کې راته خیرې ونه کړي نو د خیرو نه یېرېږي او د مسلمان نه غلا کوي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره بدقسمتي ده د قبر نه غلا نه کوي قبر باندې که څه شی پروت غلا نه کوي د قبر ډکې نه وایي ولې وایي دا بابا را باندې راسور نشي چېرته هسې نه چې په اوبو راته کښېني دې نه یېرېږي او د الله جل جلاله نه نه یېرېږي ځکه چې د مسلمان په مال د مسلمان په عزت د مسلمان په هتک د هغه کور ته په دننه کېدو الله جل جلاله غضبناک کېږي د دې خیال ساتي د هغې خیال نه ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ودرېدو خانه کعبه یې مخامخ وی فرمایل چې خانه کعبې سره خبرې کوي چې ته د الله کور او ته ډېر محترم لیکن یو کس یو شی داسې دی چې هغه تا نه په الله باندې ډېر ګران دی د هغې عزت او بیا یې وفرمایل هغه څوک دی هغه مسلمان د مسلمان عزت د مسلمان مال هغې ته لاس وړل د الله جل شانو په دې ډېر غضبناک کي او دا چې سوی نه نو دا د الله حلم دی یاد ساتئ د دې بدله به دغه انسان نه غشتل کېږي په ورځ د قیامت چې چا په باندې صبر وکړو هغه ته به الله جل شانه اجر ورکړي چې چا کړي که دې ډېر مزونه کړي د نه به اخلي نو به هر حال غلا چې کوي نو په دې انداز باندې کېږي نه هغه زمانه کې به خلکو خیال ساتلو نو دا ناشنا خبره وه چې د خانه کعبې غلا چا کړي سړی چې کتو نو ویلې دو چې فلانکی دی نو هغه یې راوستو لاس یې ترې نه پرې کړو دا کتابونو لیکلي د سیرت نو د اوسم د غل نه سزا حد لاس پرې کول دي دې مړوند نه به لاس پرې کوي چې شرعي حدود نافذ وي په ملک او هغه زمانه کې د جاهلیت په زمانه کې دا ډېر کارونه داسې وو چې په هغه زمانه کې کېدل نو اسلام هغه برقرار ساتلی دي لکه ما تاسو ته د نکاح تذکره وکړه یو په دې کې دیت هم دی هغه مخکې تذکره شوي یو دا شي دغه سړی بیا دې وخت کې دې قریشو صلاح وکړه چې دا خو د دې نه غلا وشوه دروازه یې نشته دی عمارت یې داسې ټیټ دی سبا به بیا څوک داسې کار وکړي نو د دې تعمیر کول غواړي نو بیا د تعمیر په باره کې اراده کړې انشاءالله دا چې ژوند وي بیا به خبرې کوو آخر دعوانا الحمدلله